السلام علیکم. زه مظفر شایم. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی ما تاسو سره وعده کړې و چې پاکستان به یو خپلواک ملک وي. پاکستان به خپل فیصله په خپل کوي. موږ به د ټولو ډلو سره د روغې جوړې او خبرو اترو لارې ستونزې حل کړو. زما حکومت به هیڅ کله هم هغوی ته انارو نه ورکوي. په میاوالي کې د منصوبو پرانسته او د پوهنتون د بنیاد خودلو وروستو غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویل ما ته افسوس دی چې کارکونان مو دومره لرې کېنولي دي. په کار وه چې دوی له مو د نږدې راتللو اجازت ورکړی وی. ځکه نن وزیر اعظم یم دا د میاوالۍ د کارکونانو له امله دي. وزیر اعظم وویل کله چې زموږ 15 کاله پوره شي نو میاوالي کې به دومره پرمختګ وي چې پخوا به هیڅ کله هم نه وي شوی. هغوی وویل چې د دې یو دلیل دا دی چې تاسو زما سره هغه وخت ولاړ وئ کله چې زما سره هیڅ څوک نه و. دوی وویل چې د پاکستان کومې سیمې چې شاته پاتې دي د هغوی لپاره به کار وکړي چرته چې هیڅ کله هم پرمختګ نه دی شوی. دوی وویل چې نمل یونیورسيټي زما په خپل لاګت جوړیږي. د ټول پاکستان نه پورته د زده کړې دپاره ماشومان راځي. د میاوالۍ ولس ته په خطاب کې هغه وویل چې تر ټولو لویه ستونزه مهنګایي ده او دا مهنګایي د کرونا له وجې راغلي. دا کرونا د وجې د نړۍ ټول تجارت متاثره شوی دی. د کال 1982 نه وروستو په امریکا کې د ټولو نه زیاته ګراني ده. هغوی وویل چې پاکستان کې اوس هم ګراني کمه ده خو د بده مرغه چې کم شیان مونږه د بهر ملکونو نه راغواړو د هغې په قیمتونو کې د اضافې د وجې نه په پاکستان کې په ګرانۍ کې اضافه شوي. وزیر اعظم عمران خان د ریلیف منصوبو په حواله په خبرو کې احساس راشن پروګرام او کامیاب نوجوان پروګرام ذکر هم وکړو. هغوی وویل چې کم آمدن والا کسانو ته په راشن باندې ریلیف بلا سود قرضې او د صحت کارت په حواله هم خبرې وکړې. هغوی وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه زیاته پیسې مونږه د ځوانانو په تعلیم خرج کوو. حکومت به 2.5 لکه کسانو ته سکالرشپ ورکوي. وزیر اعظم وویل چې هر مهذبه معاشره خپل غلا جیلونه داجي او د هغوی سره معاهدې نه کوي. څوک چې د غلو سره معاهدې کوي هغه معاشره ناکامه وي. هغوی وویل چې موږ به پاکستان په 2 نظریو باندې مخ په وړاندې بوزو او هغه نظریې دا دي چې قانون حکمرانی او پلاهي ریاست اصول. وزیر اعظم د میاوالۍ په غرایزي علاقو کې ټریبل او د نورو منصوبو اعلان هم وکړو. هغوی ویل چې د میاوالي خاریان دي د بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ استعمال کړي. مظفر شاه، MP نیوز.